منګه درس حدیث سلسله شروع کوو او حدیث چې دی د جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي. هر مسلمان له فکر چې د سامعین کوي محبت هدایت په جون کې راولي احادیث یو زمونږ د قرآن سلسله ده کومه روزانه کو مستن مخصوص نن موږ درس حدیث سلسله شروع کوو. د الله پیغمبر فرمان جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه و وسلم چې زما یو امتی سلوه احادیث دکل په یاد باندې عمل کې راوسته نو دا انسان په قیامت پر د شهدا او د عالمانو په سب کې بسي او چې جنت په کومه دروازه غواړي داخل نشي. د الله پیغمبر فرمایي اگر چې دا حدیث په دې باندې علماء کلام دي وې دا ضعیف دی ولیکن په باب د فضائل کې حدیث چیرې دي شي. لامع الدراري د امام بخاری شرح د بخاری شریف هغه وې دا حدیث د دیارلس صحابه کرامو نقل شوی دی چې کوم حدیث دا حدیث چې کوم انسان سلوه احادیث زموږ د امت نه یاد کړ په یاد باندې عمل کې راوسته او هغه زدکل دا انسان په قیامت پر شهدا او د عالمانو په سب کې پرسي او چې جنت په کومه دروازه غواړي داخل نشي. دا څونه بهترین خبره ده د قیمتي خبره ده. د هر مسلمان ذمہواری ده چې له خامخا احادیث یاد کړي ځکه مختلف فتنې شروع فتنې یو ختمي کې بل روزي د هر مسلمان سره ذخیره د احادیث وي مختصر بس مختصر حدیث لکه انما الاعمال بالنیات المرء مع من احب مثال بطور نه چې هر مسلمان ماشومان کور کې ماشومان نارینه زنانه دا بهترین ترتیب لري. موږ ان شاء الله مختصر احادیث وایو مختصر احادیث د لپاره چې خلکو سهولت دي یادول کې ورته ساتي نو ماشومان دې یادي نارینه دې یادي زنانه هم یادي دا احادیث ظاهره سره ان شاء الله وساتو ځکه پیغمبر علیه السلام سره قیامت کې هم ملاقات کو آخرت کې ملاقات کو ان شاء الله. دا چې پیغمبر علیه السلام د پوښتنې کې زما تاسو خبره یاد دي موږ ورته سوي چې نه په یاد دي نه چې سره سمون د الله پیغمبر خبرې سوي یاد دي او دا ته حدیث د پیغمبر خبره ته سوي حدیث مبارک ان شاء الله کوشش وکړو چې هر مسلمان لا زنانه ماشومان ته هم موږ د احادیث په کورونو کې ان شاء الله یاد صحیح ان شاء الله. دا فضیلت شو فضائل شو د احادیث دا ما فضیلت څخه نور فضائل مشته او دا ما یو ذکر ټیک ان شاء الله. نو دا احادیث چې دي دا بهترینه ماشاءالله یو پیارا دغه ناس دی امام ابو داود سجستانی رحمت الله تعالی علیه او دا ابو داود شریف دا احادیث کتاب دی دور حدیث کې پڑھاوی یو ډېر نیک انسان تیر شوی دا غد سهل تستری رحمت الله علیه سهل تستری رحمت الله تعالی علیه هغه ولراغه امام ابو داود ناس دی الک سره کو شو دیور دوی سهل تستری امام ابو داود توي او امام ابو داود رحمت الله علیه دې چې چې تاسو کراغله هغه ورته سه یو کار پر سره غلې یو ضرورت به وروړي وای دا ورله پوره کې نه امام ابو داود رحمت الله علیه ورته ټیک ټاک ستا ضرورت د پوره کولی زما په طاقت کې وی پوره کړم وای ستا په طاقت کې شته وته وی ټیک ټاک وستا ضرورت د شریعت مطابقي بالکل پوره کړم وای زما ضرورت د شریعت مطابق هم چاورته وی چې دا سهل تستر رحمت الله علیه امام ابو داود تاریخ پاسه د وسره چې دینا مشرن خبره علیک سلام کینو خبره کې ده هغه ورته تاسو څه ضرورت راوړل امام ابو داود چاته وی سهل تستری توسنګه څه ضرورت تاسو جیوای و زما ضرورت ما دا راوړل زما ډېر لوی شریک ضرورت دی غدارې راجب برابر کړه ستاره راجب خپلو سګوما
ستا دا جمع کولو ولی وی ته په دې جمع مبارکه باندې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه الله ډېر مقام ورکړو ابو داود رحمۃ اللہ علیہ وی ته په دې خپله جمع مبارکه باندې سوي احادیث د رسول الله دی زماړه دا غواړي دا جبه رابار کا د ستا جبه کولو غواړم د وروڼو مشرانو کشرانو څومره اورېدونکي دي احادیث سره مینه پیدا کړي احادیث زده کړي د پیغمبر علیه السلام خوږې خبرې دي شکرې دي دا ډېر غټ منصب دی او بل الله پیغمبر دعا کړې ده هغه انسان ته چې کوم انسان وایي نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع مني وایي هغه انسان د الله تر تازه وساتي د الله پیغمبر فرمایي هغه انسان د الله هذا وبات ساتي تر تازه و چې کوم انسان زمانه یو خبره اورېده او مقه شانتې ورسوله وایي هغه انسان د الله څخه تر تازه وساتي څونه ښایسته دعا ده تر تازه څنګه یې ژوند به دې ښایسته وي مرګ به دې ښایسته وي بچي به دې ګملي په خپله به ژوند د خوشحالۍ ډکي ګاونډي به الله ښه درکړي روزګار به الله ښه درکړي هېڅ قسم ټینشن ډپرشن دې دا به تاته نه وي دا تروتازه دې ته ژوند تروتازه تروتازه به پېژانده تروتازه دغه دې کې خدا سره جمع کړي وایي نظر الله الله یې تروتازه او الله دې بهار ساتي نو دا انشاءالله یادو کړئ ملګرو سره شریک اوسئ انشاءالله زه ډېره ښه ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين